نن محترمو د جمعې ورځ ده او 3 شعبان المعظم دی. نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی مجربه، انتهایی د کمال. څوک دا وظیفه کوي؟ الله پاک به د انسان د خپل کور مالک کی. څوک دا وظیفه کوي؟ الله پاک ولا بهترین رزق ورکی. څوک دا وظیفه کوي؟ الله پاک د انسان ته بخښنه وکي. د کوم حاجت لپاره محترمو دا وظیفه وکړی شي، هغه حاجت به الله پاک ولا لازما قبلوي. دغه رنګې د کوم مشکل لپاره وکړی شي، انشاءالله الله پاک بوله تمام مشکلات محترمو دا به ختموي ولا. نن چې کومه وظیفه ده انتهایی پاورفل وظیفه ده، ځکه چې د شعبان المعظم لومړنۍ جمعه ده. یو طرف ته د شعبان برکتناکه میاشت ده او بل طرف ته ورسره د جمعې مبارک ورځ، نو دواړه ورځې ډېر زیات د قدر او ډېر زیات د احترام دي. کوشش وکړه محترمو د وظیفه د زړه نه وکړو او ملګرو سره هم شریکه کړو. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده دا به وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک نیازبین رسول دی. محترم مسلمانانو خویندرونو، چې کومه وظیفه ده انتهایی لاجوابه ده، انتهایی پاورفل وظیفه ده، دومره د کمال وظیفه ده محترمو چې د احادیثو مبارکونه هم رانقل ده. انشاءالله العزیز که دا وظیفه وکړی شي د کور دپاره، الله پاک به ښکلی مزیدار کور ورکړي. که دا وظیفه وکړی شي د رزق د زیادت دپاره، الله پاک به رزق ورکړي. د کاروبار دپاره وکړی شي، د نوکرۍ دپاره وکړی شي، د پیسو دپاره وکړی شي، دغه رنګې د عزت دپاره وکړی شي، بهترین ژوند دپاره انشاءالله العزیز الله پاک به ژوند ډېر مزیدار کړي، پیسې به له ورکړي، کور به له ورکړي. که چېرته یو انسان داسې وي هغه دا وایي چې الله پاک دې ماته بخښنه وکړي، نو الله پاک به ورته بخښنه وکړي. محترمه د یوې وظیفې به دومره کمالات دا وي. که چېرته زموږ یو ورور یا یو خور داسې ده چې د هغوی حاجتونه دي نه پوره کېږي، همدا وظیفه سپیشل د هغوی لپاره ده. دغه رنګې مشکلات د چا دي نه پوره کېږي، انشاءالله تمام مشکلاتو حل د په دې وظیفه کې شته. کوشش وکړو محترمو دا وظیفه د زړه نه وکړو. د زړه نه کله موږ دا وظیفه وکړله انشاءالله العزیز ډېر زیات خیر به الله پاک محترمو دا راپېښ کړي. نن چې موږ سره په دعا کې کوم کسان دي، نو په دعا باندې امین وایي. نن موږ سره 3 کسان دي، هغوی له دعا لپاره درخواست کړی دی، نو تاسو هم امین ووایئ. که ستاسو هم حاجت دی یا څه مشکل وي، نو تاسو هم کمنټ وکړئ، خپله دعا مزیداره دعا پکې د ولیکئ کمنټ کې. آینده چې کومه ویډیو راځي نو ستاسو دعا به د نشر کولی شي او څومره کتونکي دي هغه به ستاسو په دعا باندې امین وایي. نو تاسو بل چا په دعا باندې امین ووایئ. دا یو ورور دی، دی وایي چې الله پاک دې ډېرې زیاتې ډېرې پیسې راکړي راله، او دغه رنګې الله پاک دې راله رزق راکړي او جنت الفردوس ته راکړي او مرګ دې د شهادت راکړي. امین. وروره ډېره زیاته مزیداره، ډېره زیاته خوږه، ډېره زیاته ناشنا دعا ده، الله پاک دې قبوله کړي. امین ثم امین. بل ورور دی، دی وایي زما ډېر زیات مشکلات دي او سختو پریشانو سره مخ یم، الله پاکه ستا بندګان یو، خپل رحم موږ باندې وکړه او خامخا د ورور چې کوم حاجت دی یا کوم مشکل دی، الله پاک دا مشکل له ختم کړه. کو حاجت وي حاجت له پوره کړه. دا بل ورور وایي زه بیمار یم ډېر زیاته، نو دعا ورته وکړئ الله پاکه څومره بیماران دي ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ورکړي، او زه ورور ته خصوصي دعا وکړئ الله پاک روغ صحت له ورکړي. امین ثم امین. څومره چې نور ملګري دي، ورونه دي، خویندې دي، چې چا حاجات وي، چا مشکلات دي، الله پاک یې پوره کړي وله. د چا رزق پکار وي، مال او دولت پکار وي، الله مال او دولت ورکړي وله. دغه رنګه څوک بیماران دي الله پاک صحت له ورکړي. امین ثم امین. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی لاجوابه او انتهایی پاورفل وظیفه ده. وظیفه داسې ده چې تاسو به ډومبی درود ابراهیمي ووایئ. کله تاسو وی درود ابراهیمي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نو تاسو به درود ابراهیمی 11 پیرې ووایئ، 11 پیرې یو ښه په ارام، په اطمینان، ښه په سکون باندې. او تاسو د هغې نه بعد دا وظیفه ووایئ: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي، یا الله پاک زما ګناه معاف کړي. وسع لي في داري، یا الله زما کور پراخ کړي. پراخ کور مطلب دا کور الله غټ کړي، یا بل کور راکړي. وبارک لی فی رزقی، الله پاک زما رزق کې برکت دا واچي. درېیمه دعاګانې دا به ستا قبلېږي. خو چې لومبۍ ته کومه خبره وکړه اللهم اغفر لي ذنبي، الله زما ګناه معاف کړي، چې ګناه دې معاف شوله، چې کوم سوال هم کوې سبا قبلېږي. کوشش وکئ د ځان لپاره هم سوال وکئ، د ملګرو دپاره هم سوال وکئ. او دا وظیفه 314 پیرې دا وکئ. او کو تاسو وایئ چې بهي اثر دا وظیفه وښئ، چې کله هم چهاردام کوئ د هغې نه بعد یو پیره خامخا وایئ. چهارندام نه بعد یو پیر دا وظیفه خامخا کوئ. انشاءالله العزیز تماشه کوه چې الله پاک دا څه کوي. بیا نو ځان لپاره محترمه دعا وکئ، د ملګرو دپاره هم وکئ. څومره کسان پریشان دي، چا حاجتونه دي، څوک بیماران دي، ټولو ته پکې دعا کوئ. نیت کولاو ساتئ، ذهن کولاو ساتئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ډیر زیات رحم کوي موږ تاسو باندې. الله مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.